بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة رکوع نمبر 7 بننوایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى او هر کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره فقلنا اضرب بعصاك الحجر پس ویل مونږه چې ووهه خپله همسا په دې ګټ باندې په دې کاڼي باندې فانفجرت منه 12 عینا نو روانې شوې د هغې نه 12 چینې قد یقینا علما او پیجندو کل اناس مشربهم هر یوې قبیلې د خپلو بوس کلوځې کلو خورئ واشربو او سکئ من رزق الله رزق د الله نه ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي وإذ قلتم يا موسى او هر کله چې ویل تاسو چې اے موسی لن نصبر على طعام واحد هرگز صبر نکوو مونږ په خوراک یو باندې فادع لنا ربك يخرج لنا پس اغواړه زمونږ دپاره د خپل رب نه چې راوباسې مونږ لره مما تنبت الارض من بقلها د هغه پیداوار نه یا د هغه څه نه چې زرغونوي ځمکه من بقلها د ساګو نه وقثائها او د بادرنګو نه یا تریم ویلی شئ وفومها او د غنمونه وعدسها او د دالونه وبصلها او پیاز قال ویل موسی علیه السلام اتستبدلون الذي آیا تاسو بدلول غواړئ هغه څیز هو ادنا چې هغه ادنا درجې دی بالذي په بدله د هغه څیز کې هو خیر چې هغه بهتر دی اهبطوا مصرا کوشئ تاسو دې ښار ته فإن لکم ما سألتم پس بېشکه ستاسو دپاره هغه څه دي چې غواړئ تاسو وضربت علیهم الذلة او وهلی شو په دوی باندې ذلت والمسکنة او محتاجی غریبی وباءوا بغضب من الله او راګیر شل دوی په غضب کې د طرفه د الله نه ذلك بأنهم دا په وجه د دې چې دوی کانو یکفرون بآیات الله وو کفر کوونکي د الله د آیتونو نه ویقتلون النبیین بغیر الحق او وجلی پیغمبران په نه حق سره ذلك بما عصوا وکانو یعتدون دا په وجه د دې چې دوی نافرمان او دوی د حد نه تیروتونکي اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین بیا د بني اسرائیلو د هغې خبرې ذکر کوي چې د دې بني اسرائیلو 12 قبیلې وې 12 سردارانو او د دې سردارانو به هر وخت په وړه وړه خبره باندې جګړه وه نو د اوبو باندې خاص کر په صحرا کې و که نه د اوبو کمی کوزې و نو جنګ جګړه خو هغوی ته اړوسه کار نه ښکارېدو نو موسی علیه السلام د الله د طرف نه په دوی باندې الله دونه لوی رحم وکړو چې موسی علیه السلام ته الله پاک هغه دعا وغوښتله د اوبو دپاره الله رب العالمین ورته وفرمیل چې ته په دې همسا باندې دا ګټ ووهه او چې هغه څنګه ګټ ووهو نو الله رب العالمین د هغې ګټ نه 12 چینې روانې کړې او د هرې قبیلې بیله بیله ځای شو بیله بیله چینه شوه دپاره دی چې په ځمکه کې فساد نه وي چې دوی جنګ جګړې نه کوي او بل دا چې دوی ته چې کله د بني اسرائیلو ته چې دا حکم شو چې تاسو کله دغه ته داخلیږئ دې ښار ته نو لکه د غرور او تکبر او د ظالمانو فاتحانو په شان به نه ننوځئ بلکې د مؤمن مسلمان خو کار دا دی چې یو خدا چې تاسو به حتوتون ووایئ نو د دې 2 مطلبونه و یو مطلب خو ما تاسو ته ووایې که نه چې دوی وی چې حنطتون که نه نو د حنطتون فی شعره لکه د غنمو دانه چې په دغه کې بندی که نه په خپل خول کې بندی لکه
یو خو دوی دا وغوښته. خو بل د دې حتوتن ځینې مفسرین وایي چې دا یې هم مطلب و چې لکه تاسو عام د معافی اعلان د ځان دپاره هم ووایه حتوتن چې الله مونږ معاف کړي، خو د نورو عامو لکه د عوامو دپاره ووایه چې مونږ قتل عام لوټ مار نه کوو، قتل غارت نه کوو، چې تاسو عام د معافی اعلان وکئ. نو دا مطلب هم و، هغه مطلب ما نه وویلو، ما چې وضاحت وکم که نه په ځینو تفسیرونو کې دا خبره هم ده. دلته الله رب العالمین فرمایي ولا تعثوا فی الارض مفسدین، چې د ټولو اوبو څکلو ځای خپل خپل شو او په ځمکه کې فساد کوونکي مه ګرځئ. اصل کې فساد فی الارض دې څه څیز، فساد فی الارض مطلب غلا، ډاکه، لوټمار، قتل و غارت، د یو بل حقوق غصب کول، دا فساد فی الارض دی. یعنی په ځمکه کې فساد چې دی د قرآن د آیتونو نه دا واضحه شوه چې هر هغه بنده د فساد فی الارض یعنی په ځمکه کې د فساد چې دی هغه بندیان دي چې څوک په حکومت یا د حکومت د امن په نظام کې خلل اچي، نو هغه مفسد دی، یعنی هغه فسادي دی. فرعون بادشاه و، خو د موسی علیه السلام او د هغه د قوم د طرف نه هغه ته د بغاوت خطره وه، نو هغه مفسد ځکه جوړ شو، ځکه چې هلکان یې ولالوله او جینکۍ جمدی پرېښودې، نو ځان ته خو لکه څومره په غټه دغه باندې ناست و، د پوره اقتدار مالک و، اختیارمن و، خو قرآن هغه ته مفسد وی، فساد کوونکی یې ورته ووی. ځکه چې قدرت لرلو والا حاکم خو الله دی، نو چې تو د الله د حکم مطابق اقتدار چلی خو بیا تو فسادي نه یې، خو که تو د الله د قانون نه خلاف اقتدار چلی نو ته بیا څه یې، ته بیا فسادي یې. سوچ وکئ که نه هر هغه بنده فسادي دی څوک چې د الله یا د الله د بندګانو په حقوقو باندې ډاکه اچي، هغه فسادي دی. اوس تاسو خپل ځان ته ګورئ، په کورنۍ زندګي کې که فرض که تاسو په چا باندې ظلم کوئ، تاسو زیاتې کوئ یا چاله خپل حق نه ورکوئ یا د هغوی په حقوقو باندې څه کمې زیاتې کوئ، نو الله مکه بیا به مونږ څه یو، بیا به مونږ په مفسدینو کې راځو، مونږ به بیا فساد کوونکي یو، او فساد کوونکی مجرم الله رب العالمین نه خوښوي. دغه شان د الله سره چې څوک شرک کوي که نه، نو هغه ته هم فسادي ویلی کېږي، او دا د ټولو نه غټ قسم دی. بیا الله رب العالمین فرمایي هر کله چې بني اسرائیلو ته وایي هغه واقعه هم را یاده کوي چې تاسو موسی علیه السلام ته وایي مونږ هرګز صبر نه کوو په یو خوراک، مونږ له د الله نه وغواړه چې مونږ له د ځمکې نه راوباسي، نو ساګونه او ترکاریانې او ترې مطلب بادرنګ خټکي دا ټول په ترو کې راځي که نه، دغه شانتي غنم او دالونه او پیازونه او لکه مطلب سبزیانې او ترکاریانې او دا نمونه او فروټ دا نمونه څیزونه مونږ خو لکه په دې یو خوراک باندې تنګ شو دوی وی. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې تاسو ادنا څیز قبلوئ په مقابله د اعلی څیز کې، یعنی بني اسرائیلو دا لا بل نافرمانی وکړله چې په من او سلوا باندې قناعت ونه کو، په هغې باندې صبر ونه کو، قناعت یې ونه کو. تاسو ته بغیر د مشقت نه الله پاک من او سلوا درکوي، الله د باندې ښکلی د وریځ سوری کړی لکه دا چې تاسو د کور چتې دونه په اسانه باندې او ښه په آرام باندې تاسو خوراک کوئ، او اصل څیز چې دی ستاسو تربیت کولو چې تاسو په دې صحرا کې د الله تعالی دین چې دی هغه یې زده کوئ، نو هر څه الله پاک په خپل دغه واغسته. ډېر شی روایتونه دي، ځینو کې دي چې د شپې به دوی سم لاستل او سهار به راپاڅېدل، نو د دوی دا جامې به داسې وې لکه دوی چې ښکلې پاکې اغوستې انځلې شوي به وي، او خامخا په 40 کاله کې او په 10 کاله کې او په 20 کاله کې خلک اوږدېږي هم لویږي دنګېږي غټېږي، نو چې څنګه به دوی لویېدل داسې به ورسره وایي چې جامې هم لویېدې او لکه دغه به ورته هم د الله یو خاص انعام و په دوی باندې. نو په کار ده چې دوی د الله شکر ادا کړی وي، او دین اسلام چې کوم دوی ته موسی علیه السلام الله احکامات راوړي چې هغه یې زده کړی وي، نو دوی وی نه مونږ له دا پکار دی، مونږ له دا پکار دی، مونږ خو ستړي شو په دې یو خوراک باندې. نو بغیر مشقت ورته غوښې مړزان میلاوېدل او دغه شانتې ښه په ښایسته خوراک ورته من میلاوېدل، نو دوی غنم او ساګ غوښتل. نو موسی علیه السلام ورته ځکه وایي یا دې ځنګل ښایسته ازاده فضا ده،
چې په تاسو کې بزدلي نه راځي، هېڅ یره د باندې نشته دی. فرعون او د هغه لښکر چې دی ستاسو د مخې الله تباه کو، چې په تاسو کې بهادري او شجاعت او د غدر پکې پیدا شي او تاسو الله عبادت شروع کوئ، بهادران شئ. نو دوی وی چې نه مونږ د شهر زندگی خوښه وه او د دې بهتره څیز په بدله کې ادنا څیز چې دی هغه خوښ. نو ذلت او بدحالۍ نه علاوه د الله تعالی غضب په دوی دا وشو چې د دوی د صحرا دا مدت چې و د الله پاک نورم اوږد کو، 40 کالی کو. او که دوی د موسی علیه السلام خبره منلې وې او د الله حکم ته یې غاړه ایښې وې، نو دا به ډېر زر چې و دوی به شام فتح کړی وې او د دوی دا سخت او د صحرا زندگی به د دوی ختمه شوې وه. خو د دوی خلکو عادت د دې بن اسرائیلو دا و چې کومه خبره به یې د خپل خواهش مطابق نه لیده که نه، جو ایسته به یې نافرماني شروع کول. لکه دا به یې نه وي دا د الله حکم دی چې یا ویریږو یا د خبرې ته خپل ځان نه خپل ځان به یې خبرې ته نه ښکته کوو، بلکې ایسته به په نافرمانۍ باندې راغلل. او دومره بدترین بدنصیبې قوم و چې ایسته کې به یې دومره به په ضد باندې راغلل چې انبیا به یې قتل کړل که نه، د الله پیغمبران به یې قتل کړل. او د الله تعالی غضب او ذلت او غریبي خو په داسې طریقه الله پاک راوسته چې دا یهودیان د ډېرو قومونو نه 100 زره دوی سم چقېدلي دي او ډېر مالداران دي، خو د هغې باوجود چې دي نو انتهایي دغه یې د څه ورته ژوند چې هغه سخت دي. لکه الله پاک پې هغه راحته نه راولي دوی په تکلیف کې. یو وړوکي شان په پوره دنیا کې یو حکومت دی او دغه اسرائیل او د نورو قومونو په سهاره باندې دي او بس په خپله یې وجود شته دی نه، دغه انتهایي بې حیا فحش سودخور او حرام خوره قوم دی دا. نو ځکه دې قوم له الله ډېره موده په دنیا باندې بادشاهت ورکړی و، فضیلت په ټولو قومونو ورکړی و، دا د مسلمان قوم و، خو بس انتهایي نافرمانه او سرکشه قوم و. نو الله پاک دې ځکه بار بار په دې قرآن کې که تاسو وګورئ د دوی ذکر به راځي په دې اولنو دا د مدینې نازل شوي صورتونه دي که نه، نو ځکه دې آیتونو ته که تاسو وګورئ نو ډېر زیات پکې د دې ټولو یهودیانو چې څومره واقعات و که نه د هغه ټولو واقعاتو طرف ته اشاره ده. نو انشاءالله تاسو په دې نه سبق به ترې مونږ اخلو چې دا قرآن ما او تا ته څه وایي، مونږ له څه کول پکار دي، یهودیانو څه کړي دي او د هغوی نه به مونږ څنګه د هغوی د اعمالو نه ځان بچ کوو که نه الله مکه زمونږ به هم بیا دا حالات دي. صدق الله العظیم.